مشرکینو مسلمانانو ته ووي چې اتبعوا سبیلنا واترکوا دین محمد صلی الله علیه وسلم. ورته وی تاسو زمون اتباع وکړئ، مونږ پسې راشئ. څنګه د کوم سیزونو عبادت چې مونږ کو نو د دې عبادت تاسو شروع کړئ او د محمد صلی الله علیه وسلم دین پرېږدئ. نو الله جل شانه دا آیاتونه نازل کړل او نبی علیه السلام ته الله وفرمایل چې د ټولو مسلمانانو له طرفه د خلکو ته ووایه چې آیا موږ د هغه سیزونو عبادت شروع کړو چې نه هغه موږ ته نفع را رسولی شي نه راته نقصان را رسولی شي. که موږ عبادت کو نو د کومو باطلو خدایانو عبادت چې تاسو کوئ نو که چېرې موږ عبادت کو نو د عبادت په صورت کې موږ ته نفع نشي را رسولی، او که موږ عبادت نه کو یا تاسو عبادت نه کوئ نو د عبادت نه کولو په صورت کې موږ ته نقصان نشي را رسولی. نو لہذا موږ د دې عبادت نه کوو، ځکه د مؤمن شان دا دی چې کوم خلک د غیر الله عبادت کوي نو مؤمن به ځي او دغه چې کوم خلک د غیر الله عبادت کوي دی به د غیر الله د عبادت نه راشوکي او یو د الله عبادت ته به رابلي چې دی ټول راشي او د یو الله پاک چې وحده لا شریک دی چې هیڅ قسم شریک نه لري، نه په ذات کې نه په صفاتو کې، هغه یو الله طرف ته رابلي. نو آیا دا تاسو وایئ چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم دین پرېږدئ، د یو الله عبادت پرېږدئ او د هغې بوتانو عبادت وکړئ چې کوم نه چاته نفع رسولی شي نه چاته نقصان رسولی شي. نو که داسې مونږ شو نو بیا خو به مونږ په شان د هغه چا شو چې مثال په طور یو سړی دی او هغه د خپلو ملګرو سره په ځنګل کې روان دی او اچانک چې کوم خبیث شیطانان دي او خبیث جنات دي هغوی د په دماغو باندې حمله وکړي او دی د خپلو ملګرو نه جدا کړي، دا ملګري سمې لار طرف ته رابلي او دا کم د دې سره چې کوم ملګري دي خبیث شیطانانو د په دماغو حمله کړې ده، دې لیونې کړې دي، نو دې بل طرف ته منډې وي. نو که دا سړی د خپلو ملګرو خبره ومني او دې راه راست راشي نو دې خپل منزل مقصود ته ورسي، او که نه دې د شیطانانو په لار روان شي او د شیطانانو تابع شي نو دې به د خپلو ملګرو نه چې کوم دی جدا شي، لار به دې ورکه شي، خپل منزل مقصود ته به ونه رسي، تباه او برباد بشي. نو آیا تاسو مونږ سره داسې چل کوئ؟ نو که داسې مونږ شو العیاذ بالله نو بیا خو مونږ خپل ملګري یعنې محمد صلی الله علیه وسلم پرېږدو العیاذ بالله او مونږ په ګډو واړو باندې سر شو. لہذا د مسلمانانو لا د صحابو نه دا امید ساتل دا ناممکن دي، داسې نشي کېدل.